السلام علیکم ورحمت الله. زه د دې ویډیو په توسط سره خپل د ټول قوم زرغونخیل معزز مشران کشران مخاطب کوم. د ما د قوم معززو مشرانو کشرانو مو چې د کوم جدوجهد شروع کړی ده سره زه پیله یو ویډیو پیغام هم جوړی شوی و چې د مو ټولو پکې دغه ناره وه او دغه خبره وه چې یاره د قوم چې څومره هم د غرونه دي دا ټول د شریک کړلی شي. نو د په حواله سره قوم ولا خبره هم دي په دغه سلسله کې بیا مختلف قسم خلکو سوالات کړي دي د کمنټونو په ذریعه سره یا انداسه چې یاره تاسو چې دا ټول غرونه د شریک کړلی شي د مدنیت ته شریک کړلی شي نو دا په کوم بنیاد باندې تاسو دا خبره کوو، یعنی د دلیل د بنیاد ویلې د شریک کړلی شي او یا که دا شریک کړلی شي د فایده څه شی ده یا د نقصان څه شی ده. نو په دې ویډیو کې انشاءالله د خبرو وضاحت کم. ګوره پیله نمبر خبره خو ده مو چې دا خبره کوو چې یاره د ټول قوم د غرونه د مدنیت دا شریک کړلی شي نو دا مو په دې بنیاد کوو. ګوره پیله نمبر خبره خو ده چې په دې غرونو باندې نه د مشترکه طور باندې نه ټول قوم توانونه ډک کړي دي. نو چې کله په دې باندې مشترکه توانونه ډک شوي دي نو څرنګه بیا اوس مخصوص خلک ځان له خوري او قوم ته نه محروم ده. نو یو دلیل خو دا د ځان سره نوٹ کو. دویمه خبره ده چې د دې څه کاغذونه هم شته چې مشرانو لیکلي وو چې د غرونه به شریک وي. دریمه خبره ده چې د مو ګوره ایمو رواج او عرف هم داسې خبره پکې شوې ده چې غرونه او خوړونه دا به شریک وي. نو دا خبره تاسو له مخې له پرتې دي او شریعت هم ګوره شریعت هم په دغه مسئله کې عرف له اعتبار ورکوي. شریعت په دې مسئله کې عرف له اعتبار ورکوي. د مو عرف خو دا و خو ډېر په افسوس سره چې مو د عرف بحال شوی نه ده بلکې خراب کړلی شو. ګوره مو که د خبره کوو که نه دا مو څه نوې خبره نه کوو چې مو یې چېرې د ټول غرونه د شریک کړلی شي، دا مو څه نوې خبره نه کوو. د مو نه ګیر چاپېر تاسو ګورو د ټولو قومونو څه طریقې کار ده. تاسو له مثالونه موجود دي د هغو شریکه ده او د موت او نه ده پوه شي هر چا بیا ځان له په ده ځای کې نیولې ده. نو ویلې مو د خپل عرف د خپل رواج د دې نه یوه غلطي مو کړې ده پوه شئ غلطې لیارې مو روانې کړي دي ویلې مو داسې کړي دي. نو برای مهرباني چې د خپل د عرف خپل د رواج بحال کړو لکه څرنګه د نورو قومونو نه نو هم داسې پوه شئ تاسو هم د دې خبرې خیال وساتو کومه غلطي چې د نه شوې ده د هغې ازاله وکړو دا شی بحال کو. ټیک ته بس وشه څه ټایمه پورې دا غلطه لیر وچلې ده خو دې خو دا مطلب نه شو چې اوس مو یوه غلطي کړې ده د هغې ازاله به نه کړو. نو پکار ده چې مو یې دې ازاله وکړو او د خپله غلطي ختم کړو او خپل رواج خپل عرف دا بحال کړو. نو چې څومره هم د قوم معزز مشران دي ټولو له مې خواست دا ده چې برای مهرباني دا قوم یو کو را مخکې شو. تاسو مشران یو ټول قوم په تاسو باندې اعتماد ده د الله دپاره دا قوم یو کو. ګوره دا خو دا خبره شوې چې کوم د بعضې خلکو چې کوم اشکالات و چې تاسو چې ټوله دا شریکه کړلی شي هغې په حوالې سره چند خبرې مې تاسو له وښلې او داسې مشرانو له به نورو خبرو هم پته وي او چونکې زه یو کشر یم چې کومه پورې ما له پته ده هغې حساب سره ما خبره وکړله. او بل ګوره که د سرسیم څه خبره وه هم که نه که د سرسیم څه خبره هم شوې وه نو هغه خو د چونکې غریبۍ وې د لرګو د حده پورې وه. نو اوس یعنی د مدنیاتو تقسیم دا چا کړی ده دا چېرته شوی ده یعنی مدنیاتو تقسیم خو چا نه ده کړی. که څه د سرسیم خبره وه هغه خو د لرګو د حده پورې وه بس غریبۍ وې او د مدنیاتو تقسیم چا کړی ده. نو که چا په ذهن کې د سرسیم څه خبره وي هغه دا پوینټ د ځان سره نوټ کړي. او بله خبره ګوره په دې شي کې که څوک دا سوچ کوي چې یاره دی به څه نقصان وي هېڅ نقصان هم نشته ده ټوله فایده ده هېڅ نقصان هم نشته. تاسو یقین په الله وکړو چې ګوره یو خو د جنګ جګړې چې څومره هم موږ ګورو پوه شئ چې کلی په کلی پوه شوې سره خپله کې پوه شئ کور په کور چې کوم خفګانونه دي د دې د ختمېدو واحد دا ذریعه ده چې دا ټول غرونه دا شریک کړلی شي دا مدنیت ته ټول شریک کړلی شي. نو وله به تاسو د لنجې او د خفګانونه ختمېږي. که بله طریقه په یو صورت کې موله د ممکن دا شی نه لګي. نو په دې کې تاسو ټولو نه غټه فایده ده چې ګوره امن به قایم شي او سره خپله کې به د خفګانونه او جګړې ختم شي د لنجې به ختم شي. غټه فایده یې دا ده. او بله فایده ګوره چې دا کوم خلک د چا چې رسېدلی ده نو دغه حضرات که دا سوچ وي چې یاره که دا شی مو د قوم سره اوس شریک کړله دا به مو کم شي مطلب اوس 100,000 روپۍ مثلا چې سر راسي نو بیا به مو کمې راځي. ګوره داسې هم نه ده
تی شریکي خو تو سره خو خلک شریکي کنه داسې پکې بلندر مسله مهله پرتا ده نو تو دا شی به زیاتیږي د کمیږي نه اگر چا په ذهن کې دا خبره وي چې دا شی مو شریک کړه دا به کم شي نو ګوره کمیږي نه د زیاتیږي خیر ده تاسو به لږ سوچ وکړو دا نورن زیاتیږي نو برای مهرباني چې دا خبره په ذهن کې واخلو خپل د عرف خپل رواج مو چې کوم و هغه بحال کو د نورو قومونو نه لږ عبرت واخلو نو یو خو دغه خبره شوه نو دا مدن مون پکې زیاتیږي او د هغې سره سره ګوره د بلندر مسله چې کومه ده اگر چې هغه یو بل پس منظر لري هغه مسله یو بل نوعیت ولا مسله ده خو بهرحال بیا هم د دې خبرې سره یوه ټچ مسله ده که هر کله پوه شي دا قوم هر څه شریک کړلو پوه شي غرونه شریک کړلو تو سره یې غم شریکي پوه شي خبره دې سره ختموي اگر چې مسله یو بل پس منظر ولا د هغې نه زم پویم تم پوی خو بهرحال اسې یم چې تو دغه مسله که حل شو په خپل قوم کې نو هغه مسله د سره خود به خود حل کیږي نو دغه فایده مونږ ګوره پکې شته ده نو د خبرو نچوړو خلاصه ده چې په دې شي کې که د ټول غرونه شریک کړلی شو په دې کې هیڅ نقصان نشته بلکې ټوله فایده ده لانجې جګړې مسلې دې پې ختمیږي آمدن دې پې زیاتیږي پوه شه سره خپله کې به اتفاق و اتحاد جوړ شي سره خپله کې به د نفرتونه او بغضونه ختم شي پوه شوې داسې د بلندر مسله دې پکې حل کېږي نور مسایل به دې حل کړي قوم به یو شي صرف دا یو صورت زه ګورم چې دا د مو د قوم سره دغه اپشن شته الله دا وکړي چې خلک دې شي طرف له متوجه شي دا شی سیریس واخلي ول که مو تاسو سوچ وکړو ګوره چې کومو خلکو د خپل رواج او خپل عرف نه بغاوت کړی په دې مسلې کې ګوره نقصان هم اندوله میلاو شو نښتې هم همدودي چې چا له ویر نه کړی کوم محروم پاتې شو یا کوم محروم پاتې کړلی شو نو هغه خو ښه په ارام سره ښه په سور کې ناست دي نښتې څوک دي نښتې هم همدا دي پوه شو چا چې د رواج نه بغاوت کړی ده او چا چې یوه نوې لیار روانه کړه نقصان هم د دو وشو نو موږ چې د کوم جدوجهد شروع کړی دی مقصد هم دا ده چې دغه نقصان نه مو دور وباسو او بعضې ملګري پکې دا سوچ کوي چې یاره دا خبرې هم پکې کېږي که نه چې کله مو داسې قسم خبرې کوو پوه شوې نو په دا کمنټونو کې یا دې لورې داسې قسم کمنټونه هم وشي چې یاره دا د دو خپله شته نه ځکه دا نورو لي چې تاسو یې شریکه کړو ګوره دا سوال خو په کار د مو د تاسو نه وکړو یعنی په کار دا سوال د تاسو نه وشي چې د کومو نشته دو ویلې نشته دا ویلې محروم دي دا سوال د تاسو نه کول په کار ده که نه حقیقت خدا ده چې چا محروم کړي دي که نه د مخصوصو خلکو نو بهرحال دا هسې فضول خبرې دي سوال مې دا ده بس اوسه پورې چې څه شوي کومې غلطۍ شوي نور د خپلو غلطو ګوره شوی دی خو دا مطلب نه چې ته پې بیا ټینګ شه که نه خو شه اوس ازاله وکړه چې کومه غلطي شوې ده پوه شي هغه د سمه کړلی شي د خپل عرف او د خپل رواج چې کومه خبره و پوه شي هغه د بحال کړلی شي ګیر چاپېر قومونه دی تاسو دپاره مثال ده پوه شي هغونه ده عبرت واخیستلی شي نو دا مې درته سوال ده د قوم چې څومره هم مشران دي رامخکې شو پوه شوې دا مسله حل کو دا قوم یو کو او تاسو مو مشران یو مو له ټول معزز یو د چا هم پوه شي د کمی سوچ د مو نشته ده د الله خاطر وکړو رامخکې شو دا قوم یو کو دا خدا خبره شو په آخر کې دا خبره کم نن د جمعې ورځ ده څومره هم چې د قوم زرغونخیل مشران دي کشران دي ټولو له خاص دا ده چې په دغه سلسلې کې د خیره سره مو د ادوار ورځې نه سبا نه بله ورځ ادوار ورځ ده نو 3 بجو له تاسو ټول کوشش وکړو بلکې ضرور کوشش وکړو چې جرمني کلي له ځان نه ورسو جرمني کلي مخله دیرې سره دغه ځای له ځان نه ورسو 3 بجو له چې څوک هم د سره میلوږي خپله هم راشو د ځان سره خلک هم راولو انشاءالله په دغه سلسلې کې چې یاره ټول د قوم چې څومره د مدنیات دي غرونه یې دا شریک کړلی شي دې په سلسله کې دې په حق کې مو باقاعده ریلی وباسو دې په حق کې به خبره کېږي بیا قوم کې داسې د ووټینګ سیسټم هم برابر کړی دی انشاءالله بیا وجرې په وجرې باندې نه ده پوه شه ګرځېدل ده مو بیا د ځای نه شروعات هم کوو اول به سوچ پلکي طرف له نه هغه ځای نه به داسې شروع کېږو نو برای مهرباني چې څومره هم د قوم زرغونخیل مشران یو کشران یو غمخواران یو په دې شي کې په دې جدوجهد کې د مو سره حصه واخلو راووځو پوه شوې دا قوم دا یو کو تاسو ګوره که مخکې چا دا خبرې کولې چې یاره بالکل شریکول خو په کار ده خو واس مو نشته زور مو نشته او دی لې او هغه زورور ده او ده مخکې تاسو له یو پلیټفارم نه تاسو له ګوره اوس یو پلیټفارم موجود ده راشو دغه پلیټفارم دې نه فایده واخلو په دې باندې ودرېږو دو د اواز سره خپل اواز یو کو او قوم له د حق راوړو چې خپل عرف
خپل چې کوم رواج کومه خبره شوې هغه بحال کو په دې کې ټولې فایدې دي پوه شوې ټول قوم به انشاءالله یو شي دا مسایل او مشکلات به حل شي نو په دغه سلسله کې موږ چې د کوم جدوجهد شروع کړی نو قوم نه خواست دا ده که مشران دي که کشران دي موږ سره په دې کې تعاون وکړو دی تاسو خپل شی ده که نه پوه شو دی تاسو خپل داسې نه چې مو ذاتي مسله ده یا چې د کوم خلک ودرېدلي دي ذاتي مسله شکر ده څه داسې هم نه ده چې د یو لږې مرو پوه شوې الله فضل دی موږ ټولو ګزاره کېږي پوه شو خو د قوم دپاره یو اجتماعي اواز مو پورته کړی اجتماعي مفاد کې خبره کوو نو د قوم نه مونږ دا خواسته دي شي کې موږ سره ګوره ودرېږو دغه پلیټفارم چې کوم د مخکې تاسو له پلیټفارم نه دا د اوسه ته یو پلیټفارم هم موجود دی دې نه فایده واخلو دو سره ملګري شو او د خپل حق په کار ده چې پوښتنه وشي د مو دغه پیغام دی د ویډیو په ذریعه سره خپل ټول قوم زرغون خیل او بل خبره مې ومنګړله د دوار پرېز درو بجو له جرمني کلمه خلاصون نو ورسوي وریلی به مو بوسو د ووټینګ سیستمونه بنکیږي وجره په وجره بنګرځو تاسو راشو ان شاء الله خپ غن تعداد سره کوشش وکړو چې راشو او الله دا وکي چې تاسو په ذهن کې د دغه مسلې اهمیت کینی ګوره دا ډېر ضروری ده که خپل قوم یو کول غواړي د جنگ جګړه ختمول غواړي واحد دا ذریعہ ده السلام علیکم ورحمت الله